بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل في الفاعل أي ما ينبغي أن يكون الفاعل عليه إن لم يمنع مانع أن يلي الفعل المسند إليه أن يكون بعده من غير أن يتقدم عليه شيء آخر من معمولاته، لأنه كالجزء من الفعل لشدة احتياج الفعل إليه. ويدل على ذلك إسكان اللام في ضربت، لأنه لدفع توالي 4 حركات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة، فلذلك الأصل. توجه جی مولی شروع کی صاحب د کافی تعریف د مرفوعات وکړو. مرفوع هغه اسم تویل کیږي چې په علامې د فاعلیت مشتمل وي، او به د مرفوعات کوم اقسام دي په هغه کې قسم اول بیان د فاعل کړو، دغه تعریف ذکر کړو، څلور اجزا باندې مشتملو. هغه دا چې د فاعل به اسم وي، نسبت د فعل شبه فعل به ورته شوی، او دا فعل شبه فعل به په وجوبي نوعي طور باندې په دې اسم باندې مقدم وي، او دغه فعل شبه فعل به قائم وي دغه اسم فاعل پورې واقع به نه وي، او یاد به وي د هر یو قید کومه فائدہ واغې بیان کړې وه. او موږ شروع کې ویلیو چې صاحب د کافی تعریف د فاعل کوي او به 15 قواعد د فاعل ذکر کوي. نو نن موږ دغه قاعدونه اوله قاعده بیانو غوږ ورته کېدی. صاحب د کافی علامه جامیم بیانوي. قاعده دا ده چې اصل په فاعل کې دا ده چې دا به د فعل سره نږدې وي. د فعل چې څومره معمولات دي، مفعول به دي، مفعول فيه دي، مفعول له، ضرب، جاری مجرور، څومره چی او فاعل پورې په دې ټولو کې اصل دا ده چې د ټولو نه د فاعل مقدم وي، فعل سره دی او ذکر وي. قاعده باندې پوه شولې؟ نو یو مقصدی خبره زمونږ د نن سبق هم دا وشوله. په دې باندې علامه جامی رحمه الله دلائل ذکر کړي، بلکې دلیل وایي، دلیل په ذکر کړي چې ولی د فعل په دغه جمله معمولاتو کې به د ټولو نه اول فاعل ذکر کیږي، د دې وجه به ذکر کیږي. یو باس. دویم نمبر به د قاعدې د وضاحت دپاره مثالونه ذکر کړي، هغه صاحب د کافي خپل ذکر کړي دي. بس نن صرف دغه سبق دی. یو په ربع قاعدې ته وکړئ. اصل او اولا هغه دا ده چې د فعل په جمله معمولاتو کې به د فعل نه پس ډایرکټ فاعل ذکر کوو، په ټولو معمولاتو باندې به فاعل مقدم ذکر کوو. دا اله چې څه مانع د فاعل د مقدم ذکر کولو نه وي. مسله زده شوه؟ راشي ورته اوس اول متن ته وګورئ. والاصل، اصل دا ده ایلی الفعل چې دا فاعل بنزدې وي د فعل سره. خبره ختمه شوله. نو وی والاصل فی الفاعل، علامه جامع ور سره فی الفاعل رويستلو. نو یو اعتراض نه جواب کوي. اعتراض دا دی بھائی تا مطلق اصل ویلو والاصل، نو اصل خود مبتدا مشته، اصل خود خبر مشته، او اصل د فاعل مشته. نو تا معلوم نکړلو چې اصل د چا یاده، د فاعل کړه مبتدا او کړه خبر. نو چې کله تا معلوم نکړلو مطلق اصل دی ویلو دا عام دی. څه دی؟ ورپسې کوم خبر ذکر کې ایلی الفعل، دا خبر دی، کا مبتدا ده او دا خبر دی. نو خبر خاص دی، معلومه خبره ده چې فعل سره بنزدې وي. نو دې کې حمل د خاص را لې په عام باندې، او دا صحیح نه. پوه شولې؟ به اعتراض که دغه اعتراض مزه نه درکوي نو داسې ووایه په دې کې مبتدا مجهوله ده. ایلی الفعل دا خبر به ور حمل له په مبتدای مجهوله خبر حمله ولا خنی.
وس پوه شوي. نو علامه جامی جواب کوي چې والاصل فی الفاعل، زه اصل د مبتدا یا د خبر نه بیانوم، اصل د فاعل بیانوم، نو دا خاص شو، نو په خاص باندې حمل له خاص را لې خبره ختمه. پوه شولې خبره مانی؟ داسې چلو شو. بجلی لاړه ښه موږ باندې به ټیم تیري. شیخ صاحب ویل چا راته ویل داسې به خوا راشي ویل لا ښځې به بربنډې ګرځي ویل په موږ به ټیم تیري. بهرحال مخکې راځئ کوم ځای ته ورسېدلو؟ والاصل فی الفاعل. اعتراض پې وکړه نو تاسو ته د کوم ځای نه معلومیږي علامه جامی چې دلته والاصل فی الفاعل مراد دی او فی المبتدا یا فی الخبر نه دی مراد؟ نو د هغې دوه دلایل، یو دا جواب، دوه دلیلونه دي موږ سره. یو والاصل کې تاسو الف لام نه که نه، او دا الف لام عهد خارجي دی، په دې سره معهود فاعل مراد دی کوم چې مخکې بیان شو. دا یو دلیل شو. دویم دا خجی دا وشو. دویم دا چې بحث د فاعل شروع دی، بس دومرم کافی ده. مخکې راځئ والاصل فی الفاعل ای ما ينبغي ان يكون الفاعل عليه، دی ای ما ينبغي سره به د اعتراض جواب دی. توجه بی اصل خو قاعده ته ویلې کیږي، او قاعده چې دا په خپلو ټولو جزئیاتو باندې منطبق کیږي. دا د قاعدې تعریف د تاسو په قطبي کې ویلي تازه قانون تعریف چې د قاعده کلیه تنطبق على جميع جزئیاته. نو بیا خو پکار دا و چې کوم ځای کې فاعل وي، کوم ځای کې فاعل وي د فعل سره به متصل وي، د ټولو معمولاتو نه به مقدم وي. زه به در وښیم چې بیا به هم فاعل ډېر ځایونو کې به فاعل چې د فعل د معمولاتو نه وروسته دا څنګه اصل دی؟ نو علامه جامی جواب کوي دلته د اصل نه قاعده نه ده مراد. اصل په ګڼو معنو باندې راځي. اصل قاعدې ته هم وایي صحیح ده، اصل راجح ته هم وایي، دلته ته راجح مراد دی. اصل دلیل ته هم وایي، اصل استصحاب ته هم وایي، اصل ما یبتنی علیه غیره ته هم وایي. د دې خو ډېرې معنی دي. اصول فقه ټکي چې تاسو ویلي نور الانوار کې دا قصې پکې دي رسې په مسله باندې. نو دلته د اصل نه مراد راجحه ده، مرتبه د فاعل ده، قاعده نه یادو. نو وایي ای ما ينبغي ان يكون الفاعل، معنی ده هغه چې مناسبه ده. څه مناسبه ده؟ هغه ده ان يكون الفاعل ما هغه شی ينبغي چې مناسبه، ترجمه کومه خو کې دی دا ما هغه شی ينبغي چې مناسب وي ان يكون الفاعل چې فاعل لوي عليه په شی باندې. نو هغه کوم دی؟ هغه دا دی چې د فعل سره د نږدې. اوس ورسېدلی که نه پوه نه شي ترجمه معنی. ما هغه شی ينبغي چې مناسب وي چې شی ان يكون الفاعل عليه، دا چې فاعل له پاغي باندې وي، نو هغه دا چې د فعل سره د نږدې وي. اعتراض زبدرو خیمه فعل سره بنی نږدې، لکه ضربک زیدن، ضرب فعل او کان مفعول به او زیدن رستو دیتی. جواب علامه جمی جواب کوي ان لم يمنع مانعون، دا اله چې کله مانع نه موجود ضربک زیدن کې خو مانع موجود دی، دا برستو راشي. تقدیم د مفعول به چې کوم دی کې وجوبي دغه یو صورت دی. کله چې مفعول به ضمیر یو د فعل سره متصل یو فاعل چې اسم ظاهر وي، نو د تقدیم د مفعول به وجوبي وي. دا راځي رااله دلته معنی موجود دی ځکه فاعل رستو دی. او موږ وایو هغه ځای کې چې کله معنی نه موجود پیږي. ان لم يمنع مانعون ای لی الفعل، چې د فعل سره بنږدې وي. هلکه اعتراض دا خبره صرف د فعل ده، حالان کې اصل دام ده چې د اسم فاعل سره دیم خپل فاعل نږدې وي، د مفعول په مقابله کې، د ضرب وغیره په مقابله کې. پوه نه شولې؟ شبه فعل کم دا قاعده ده چې فاعل دی ورسره نږدې وي او تا صرف فعل ذکر کو. په سوال پوه شوي؟ جواب علامه جمی جواب کوي مراد د فعل المسند الیه مراد دی مړه هغه څوک چې اسناد فاعل ته شوی، که هغه فعل وي
که شبه فعل وي ټول مراد دي که نو بیا به دې صرف فعل ولې ویلو دواړه به دې ویلي وي وایي دا خو کافیه خو متن دی په دې کې خو اختصار نه کارلی نو بیا به دې هغه ویلی وی که نه شبه فعل دې ولې ویلو وایي فعل اصل دی که نه تاسو به خبره پوهېږئ نو وایي ایلی الفعل معنا چې نږدې به وي فعل نه مراد ایلیه چې دا فاعل به نږدې وي المسنده د مسند سره کوم مسند المسند معنا هغه شی چې د هغې اسناد شوی وي الیه فاعل ته هغې سره به نږدې وي که هغه فعل وي که شوي فعل وي هلکه په دې صحیح پوه نه شو صحیح راته خبره واضحه که وایي معنا مطلب یې دا دی علامه جامي وضاحت کوي چې د فعل په جمله معمولاتو کې به فاعل د ټولو نه مخکې ذکر کېږي دا اصل دی دا راجحه ده وایي ان یکون بعده من غیر ان یتقدم علیه شیء ان یکون بعده بلکې دلته هم د اعتراض که جوړ کوي نو ښه به وي هلکه د فعل سره به یلی وي د دې خو دوه صورته وي فعل باندې به مقدم وي هم ورسره یلی شو او فعل نه چې مؤخر وي ضرب زیدون هم یلی شو کوم یو مراد دی هلکه چې مقدم وي بیا خو جایز نه د هغه نه یادو فعل نه به وروستو یو پیوسته وي دغه یادو نو وایي ان یکون بعده چې د فعل نه به پس وي من غیر ان یتقدم علیه بغیر د دې نه چې مقدم وي فاعل باندې شیء آخر بل کم یو شی من معمولاته د فاعل د معمولاتو د فعل د معمولاتونه فعل د معمولاتونه په فاعل باندې څوک نه مقدم من معمولاته سره هم د یو اعتراض جواب دی اعتراض دا دی زه به دروخیمه د فعل نه به بل شی مقدم وي لکه ضرب الرجل دلته رجل فاعل او ضرب فعل او د رجل نه مخکې الف لام دی که ذهن کې وي کفا بالله کفا فعل او الله لفظ د الله چې دی دا فاعل دی او با چې دا با حرف جر دا خو دې مقدمه ده تا خو ویلو چې فعل به ورسره پیوستی بل څوک به نه مقدم په سوال پوه شوي جواب دا دی مولوي صاحب معمولات یادوي یار الف لام الرجل کې یا کفا بالله کې با چې دا څه معمول د فعل خو نه دی رسي من معمولاته لانه كالجزء من الفعل دلته دا ذکر کوي تاسو متوجه شئ خجی سوال در باندې دا کوم چې ولې دا اصل دا چې فاعل د فعل سره پیوستی او په باقي ټولو معمولاتو د مقدم وي جواب وای دا فاعل چې د فعل سره داسې نسبت وي لکه د جز نسبت چې د کل سره وي نه پوهېږئ پې نه څه وایي کالجزء من الفعل ځکه فعل کې تاسو د پته د درې شی نه یو پکې حدث وي یو پکې نسبت الى الفاعل وي یو پکې نسبت الى الزمان نو نسبت الى الفاعل لنډه دا ده چې دا فاعل چې دا څه به وایو ظاهري طور باندې هم د فعل جزوي او باطنی طور هم باطنی طور ولی داسې یو فعل به پیدا نه کړي چې فاعل پکې نه وي تر فعل تصور کوه فاعل به ورسره خامخا وي ضرب تصور بغیر د ضارب نه کېږي که ته ووایې چې وهل اړه کې ذهن کې به دې څوک راځي چې به وهل کوي نو کالجزء من الفعل شو او ظاهري طور باندې داسې یو فعل نشته دی چې د نسبت به چاته نه شوی رسې پې لنډه دا ده چې دا فاعل چې دا کالجزء د فعل وي چې کله دا د فعل جز شو جز د شی خو د شی سره نږدې وي ځکه به د فعل سره نږدې وي او نور معمولات چې به وروسته د دې لپاره دلیل واورئ اوس دا و چې فاعل به د فعل سره پیوستی دلیل ذکر کو وایي ځکه دا کالجزء من الفعل وي اوس په دې څه دلیل دی چې دا فاعل د فعل جز وي د دې دلیل بیان کا په سوال پوه نه شوي د دې دلیل دا دی مولوي صاحب تاسو صرفو کې یوه قاعده ویلې ده اجتماعي اربع حرکات متولیات در یک کلمه ممنوع است شر صرف کې ذهن کې می څلور حرکات پر لپسې په یو کلمه کې ممنوع دي بیا به داسې کې چې دریم حرکت به ساکن کې نه رسې پې زواراباتو دا خو دا مثال پرې د بل ووایه لکه مثال یضربو کې یا ضربو دا ممنوع ده دې په وجه یو پکې ساکن شو یضربو قاعده باندې ورسېدی
او دا په یو کلمه کې دی که یو کې په دې پوه شئ. اوس راشئ کله چې فاعل ضمیر متصل وي لکه ضربتو به هم با ساکینیږي ضربا سره تو چې ولګي ضربتو نه وایي بلکې څه وایي ضربتو. او کچری مفعول چې هغه ضمیر متصل وي نو به التا بانه ساکنه کوي ضربکا. او که فاعل تور سمرګری فاعل ضمیر متصل به څه وایي ضربتو نه ضربتو. دا ولي وایي ځکه مولوي صاحب چې کله فاعل ضمیر متصل وي د فعل سره نو دا کل جز دی، کل جز د فعل جز دی. لکه چې یوه کلمه ده، چې یوه کلمه ده نو اجتماعي اربع حرکات پکې منه دي نو باو ته ساکنه شو ضربتو. او ضربک یوه کلمه نه ده، ضربه بیله ده او که مفعول به بیله ده نو که هلته څلور حرکات راشي را دي شي ځکه یوه کلمه نه ده. پوه نه شولئ پې؟ نو معلومه شوله د دې قاعدې نه چې فاعل چې دا کل جز من الفعل وي. ورته وګورئ لأنه دا فاعل چې دی کل جزء من الفعل دا بشان د جز دی د فعل نه لشدت احتیاج الفعل الیه. دا یغه ما تاسو الباطنی وجه ده ځکه شدت احتیاج د فعل وی فاعل ته تصور کړه فعل کې فاعل به ور سره خامخا کې او خارج کې یو فعل هم بغیر د فاعل نه وي. ويدل على ذلك او دلالت په دې خبره چې دا فاعل د فعل جزوي اغا اسکان اللام فی ضربتو. اغا لام کلمه ساکنه ولی بضربتو کې با لام کلمه را ساکنه ده. دای ولی ساکنه کړي دا وای د قاعده په وجه چې څلور حرکات پر لپسې راتلل من دي او فاعل چې دا کل جز دی دا بم څلور حرکات شي نو به ته ساکنه کالي انه لدفع توالي ځکه دا د دې لپاره دي چې دفع شي پر لپسې اربع حرکات څلور حرکات فيما هو باغ صيغه کې بمنزله کلمه واحده چې هغه په منزله د کلمې واحده ده. پوه شئ په مخکې راځي فلذلک لکبر وګورئ مولوي صاحب په دغه قاعده باندې اوس تفریق کوي ښه مثالونو سره وضاحت کوي. قاعده څه شوله چې مرتبه د فاعل به د فعل په جمله معمولاتو کې مقدمه وي. دا زده شوه. اوس یو ازمار قبل ذکر مبارک یو څو قاعده ووري ما ته متوجه شي ښه. مسله دا ده که مرجع مخکې ذکر وي او ته ضمیر راجع کې نو دا جایز ده. لکه مثال ضرب زید غلامه، غلامه کې ضمیر چاته راجع دی؟ زید ته. زید چې دی کنه دا فاعل دی رتبه هم مقدمه ده او لفظ کې مخکې ذکر دی نو داسې به وایو اوله قاعده کچرې مرجع نه کدا مرجع وي موږ مرجع وایو خو مرجع مرجع چې دا کدا لفظن او رتبتن دواړه مقدمه و ضمیر او ترجیح کول شي و زده شو. دویم که مرجع صرف لفظن مقدمه و اگر که رتبتن نه د بهم و ضمیر راجع کول شي دوا لکه ضرب غلامه ضرب زیدن غلامه هو هلو زید لرا غلامه چاول غلامه که ضمیر زید تراجع دی زید مفعول به دی نو رتبه مؤخره ده خو لفظ کې مقدم دی دلته ضمیر او تراجع کول صحیح شو. څو صورت شو؟ دوا. دریم مرجع چې ده رتبه کې مقدمه ده او لفظ کې نه ده مقدمه. رتبه کې مقدمه ده لفظ کې نه ده دلته ضمیر راجع کول ورته صحیح دي. دلته کتاب کې دغه مثال ذکر کړی دی لکه ضرب غلامه زید ضرب غلامه زید غلامه کی دا مفعول به دی ضمیر راجع دی زید رستو زید تا بهم صحیح ده ولی مرتبه د زید مقدمه ده اگر که لفظ کې مؤخري مجموعي طور څو صورت وشو درې ولا جایز دي. زمونږ مقصد په دې دریم مثال کې شو چونکی مرتبه د فاعل مقدمه ده نو که لفظ کې مؤخر شي او ضمیر مفعول به سره ضمیر ټچ شي ورته راجع کې صحیح ده ځکه رتبه مخکې ده. نو په مسله پوه شئ ټول کنه. څلورم صورت ناروا دی. توجه څلورم څه دی چې مرجع چې ده لفظ کې مؤخري مرتبه کې مؤخري تو ضمیر راجع کې ده ناجایز ده لکه ضربه
څه مثال یې ورکړی هم ضرب غلامه زیدن ضرب غلامه زیدن دلته غلامه کې هو ضمیر راجع دی زیدن تلفظ کې مؤخر دی او مفعول به دی رتبه کې مؤخر دی نو دا ناروا ده پوه شولې وزمن خبره ور سره حل شوله مقصدی خبره لراشي او دوباره وکړو شو يم نه کله چې مرتبه د فاعل دا د فعل په جمله معمولات باندې مقدمه شو صغرا کبرا دا د کبرا چې مرجع رتبتن مقدمه به هم جایز ده د څه شو لہذا دا ترکیب جایز دی ضربا غلامه زیدن تو چلته خو ازمار قبل ذکر دی نه دی لفظ کې قضیت مؤخر دی دی رتبه مقدمه نه دغه قاعده په وجه ترکیب جایز نه پیږي او دا ترکیب ضرب غلامه زیدن دا ناروا ولی حالانکه دلته فعل سره نږدې دی به هم ناروا ولی ناروا ځکه دلته ضمیر زید تراجی دی لفظن مؤخر دی او رتبتن مؤخر دی ځکه ناروا وته وګورئ فلذلك تعلیل بیانې فلذلك سمانا بدغه بوجه يعني الاصل الذي دا غاسل بوجه يقتضي غاسل تقاضى ولا تقدم الفاعل دې خبرې چې فاعل مقدم وي على سائر معمولات الفعل پټول معمولات د فعل باندې سائر په معنا د ټولو کا سائر په معنا د باقی مرضی دلته معنا د باقی ده علامه شمی رحمه الله سائر لفظ ذکر کړی دی کتاب الطهارت کې سائر په دې معنی مطلب فی سائر ذکر کړی باقاعده مطلب وې د سائر دوه معنی دی یو باقی او یو چې کوم دی ټول او راجح معنی د باقی ده نو داسې وشي علی سائر معمولات په باقی معمولات د فعل باندې کله کله د جمی په معنی باندې راځي سور پیجنې سور جټی ته وې جټم بقای کنه باقی شي پیږي خجی همزه ته ورسېدو نو جاز دا ترکیب جایز دی ضرب غلامه زید عجیب خبره ده ویل چې کله فاعل له فعل سره نږدې ده ویل قاعده ده چې فاعل بر فعل سره نږدې وي او مثال کې چې کله فاعل له فعل نه لري دی وای دا جایز دی ضرب غلامه زید دا خو فاعل لري دی بهم زوی دا جایز ده نو دلته مقصد دا نه دی چې فاعل نزيد کلر دی دلته مقصد دا دی چې رتبه مقدمه ده ضمیر ترجی کول شي نو وی لتقدم مرجع الضمیر وای ځکه مقدمه ده مرجع د ضمیر څوک ده او هو زید نغ زید ده خرست ده نه کنه رتبتن مقدمه ده فلا يلزم الازمار نه لازمي ازمار قبل ذکر مطلقا رانه له ها لقرا عليه لفظا عليه وخير ذيك لفظني بل لفظا عليه فقط وذلك جائز ودا جائز ده وامتنع ودا ترکیب من دي ضرب غلامه زيدا دا مجيبه خبره ده قاعده ویل چې فاعل به فعل سره نږدې وي غلامه کې خو فاعل چې ده ضرب سره نږدې دی او به هم دا ناروا ده وای چې ناروا والی وجه ده چې غلامه کې ضمیر راځي دی زید ته او زید لفظا مؤخر دی او رتبتن نو وی لتاخر مرجع الضمیر ځکه مؤخر د مرجع د ضمیر چاغه او هو زید زید دی لفظا هم مؤخر دی او رتبتن هم مؤخر دی فيلزم لازم بشي الازمار قبل ذکر لفظا بمراشي او رتبتن براشي او دا ناروا ده وذلك غیر جائز تاسو بیان شولې خلافا للاخفش امام اخفش او ابن جنی لپاره کې اختلاف ثابت دی تاسو لږ متوجي شئ ظاهر داسې ده چې ابن اخفش او ابن جنی دا په دې کې اختلاف کوي چې ازمار قبل ذکر جایز دی ظاهر داسې معلومیږي خلک ګوره داسې نه د یاد ساتي قاعده ذهن کې کېنه وای ازمار قبل ذکر د ټولو په نس ناروا دی ټولو په نس نبی خلاف للاخفش و ابن جنی څه مطلب دی ما به خبره پوه شوي دې مطلب دا دی مولوي صاحب د اخیری مثال چې ضرب غلامه زیدن جمهور وای دا مثال ټیک نه دی منه دی ځکه زید رتبه رستو ده لفظا مؤخر د ازمار قبل ذکر پکې راځي او
اخفش او ابن جنی وای دا ترکیب جایز دی خلاف صرف بدی ټکی کې دی نور په ټولو بدی اتفاق دی چې ازمار قبل ذکر ناروا دی خنو دیو دواړو ته جایز ولی وای یا دی دواړو ته جایز ځکه وای دوه وجونه یو دا چې مفعول به نه غیرم فعل ناراضی تاسو ته په د فعل متعدی بغیر د مفعول به نه دام بشان د فاعل د فعل جز دی نه د دې رتبه مخ کې ده نه دلته اگر که لفظ کې زیات مؤخر دی رتبه مخ کې بس کافی ده تاسو پوه شولې غلط فهمي ختم شو بعض خلک دا وایي خلاف للاخفش معنی دا ده چې ازمار قبل ذکر جایز غنی دا څنګه ده ازمار قبل ذکر ته ناروا وایي دا مثال جایز دی کنه دی په دې کې اختلاف دی نو معنی بدا شي جمهور په نسبت باندې دغه مثال من دی جایز نه دی خلاف للاخفش اخفش او ابن جنی وایي جایز دی او یو عقلی وجه مونږ ویل چې مفعول بهم کل جزوی دا څه ده اول مثال ذکر کوي ګورئ ومستندهما او دلیل د دوړو فی ذالک په دغه خبره کې چې دا ترکیب دی جایز وي دا قول شاعر دی شعر جزا ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل جزا ربه بدل ورکړه رب د عدي بن حاتم عني زما د طرف چاته ورکړه بدل عدي بن حاتم ته ورکړه څنګه بدل ورکړه جزاء الكلاب د سپو بشان بدلا سپو ته چې کوم بدله ملاويږي کوم سپي العاويات کوم چې غاپي خري کې ولي داسي الله ذلیل کو وقد فعل ولا دا کاروم کو بدله ورکړه باندې مکوي ښا ما د ماضي معنی وکړه خو یاد ستې دا بد دعا ده او آمد ماضي بمانه مضارع چند جا پای کې یو په دعا کې ماضي بمانه ده مضارع به ښا ماضي معنی نه نه معنی دا بدله دی ورکی رب د عدي ابن حاتم زما د طرف عدي ابن حاتم ته دا سه بدله دی ورکی لکه غپیدل سپوت چې ورکی خلق او الله دا سه کړم د ورکی ورته مقصد لراشي ربه کی ضمیر راجی دی عدي ابن حاتم ته اشتکنه او عدي ابن حاتم لفظ کې مؤخر دی او مفعول به دی نو ته رتبه مؤخره ده به هم شاعر دا شاعر دغه شمشیر ذکر کړي او دا غټ دلیل دی د جواز کدا ناروا وي شاعر به دا څنګه ذکر کوله پوه شولې به هم دغه وجه ده چې لفظ کې عدي ابن حاتم کو رستو دی رتبه مخ کې مفعول به رتبه مخ کې پوه شوي به نور ورته دوه جواب ورکړي به دا شعر دی او د ضرورت اشاره په وجه خلک داسې کارونه کوي ښا ناجایز کارونه هم کوي کوم څه چې عام طور نه جایز شعر کې جایز ضرورت شعری په وجه یو دا جواب شوګه تما ته داسې دلیل پیش کړ چې شعر نه یو دا کار شوی دویم جواب دا دی چې دلته ربه کې ضمیر چې عدي ابن حاتم ته نه دی راځي بلکې جزا کې چې کوم مصدر پروت دغه تراجی دی لکه اعدلو کې چې هو ضمیر عدل تراجی دی داسې بشي بدله دی ورکی ربه رب د جزا رب د چا خبره ختم شوله دلیل ختم شو مکمل پوه شولې به وګورئ او اجيب عنه د دینه جواب ورکول کېږي د دې شعر نه بان هذا لضرورت الشعر الکه دې شعر کې دا کوم کار شوی دی چې مفعول به مؤخر دی لفظا او به متضمر قبل ذکر ضمیر د مخ کې راځي شوی او دا د صورت شعری په وجه دی اول مراد او مراد زمنګه عدم جوازه فی سعه الكلام هغه دا چې جایز بنوي پام کلام کې نثر کې دا خو شعر دی یو جواب دا شو دیم وبانه دیم وجدا لا نسلم من نتسلم ان الضمير دا ضمیر د ربه چې دی يرجع الى الهدي د عادي تراجوي بل الى المصدر الذي دا مصدر تراجي دی يدل عليه الفعل چې دلالت پاغه باندې فعل کوي کوم فعل اي جزاء دا سی بشي جزاء رب الجزاء خیالم دې کنه ربه رب الجزاء ترکیب توکلی بس ته جزاء فعل ربه مضاف الیه فاعل انی جاری مجرور متعلق دے جزاء بوری عدی ابن حاتم چری عدیہ موصوف ابن صفت مضاف حاتمین مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه صفت د عدی موصوف سره صفت مفعول به شو د جزاء او جزاء الکلاب جزاء مضاف الكلاب موصوف العاويات صفت موصوف سره د صفتنا
دا مضاف الیه د جزاء مضاف سره د مضاف الیه نه د مفعول مطلق شو د جزاء ربه جزاء فعل سره معنی فعل د دې په معنی باندې مشتمل دی کنه خجی او دې د پوری جمله ختم شولا وقد فعل او کدی سی وی چې ربه ذو الحال له نو وقد فعل قد حالیه ده ولا بد في الماضي المثبت من قد دا قاعده